ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د شوقدر هغه 15مې شپې باره کې درته یو حقیقت ښکاره کوم. یو د راز خبره درته کومه، او د راز خبره دا ده محترمو چې په دغه شپه باندې دا وظیفه تاسو وکئ، دا کومه چې ما راته په دې سکرین لیکلې ده، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا داسې وظیفه ده محترمو مسلمانانو انشاءالله چې په دې شپه باندې الله جل شانه ستاسو غټ نه غټ حاجت او ستاسو غټ نه غټ مصیبت او تکلیف، کو د محبت وي، کو هغه د اولاد وي، کو هغه د څه وي که نه، هغه به الله جل شانه انشاءالله پوره کوي. ځکه دا شپه یو بهترینه شپه ده. دې شپه باندې الله تعالی د لومبني اسمان ته راکوزېږي د خپل لوی شان موافق، څنګه چې د الله شان دی هغه رنګې معامله د انسانانو سره فرمایي. نو په دغه شپه باندې دغه شپه هم درته ښیم چې دا کومه شپه ده. دغه شپه تاسو وپېژنئ. دا پېژندل د دې ډېر زیات ضروري دی دغه شپې څه نه چې تاسو دا شپه ونه پېژنئ او بیا تاسو د غفلت په خوب باندې یعنې ویده شئ او دغه شپه رانه مس شي، نو بیا به ګورئ ډېره د خسارې خبره وي. ځکه چې دې شپه باندې الله تعالی د انسان تقدیر بدلی، د انسان دعاګانې قبلوي، د انسان یعنی فهرست هغه فرشتو ته میلاویږي چې دا معاملې به کېږي، دا څیزونه به کېږي. نو ټول تقدیر د انسان د یو کال تقدیر الله جل شانه فرشتو ته حواله کوي. نو زه غواړم چې انشاءالله دغه شپه هم تاسو وپېژنئ. په دغه شپه چې کوم عبادت دی هغه هم وکئ، په دغه شپه چې کوم د الله تعالی سره مناجات دی نو هغه هم وکئ. بیا دغه ورځ هم وپېژنئ چې په دغه ورځ باندې روژه هم نیول چې دي مستحب دي، یعنی نیول یې ښه دي چې یو سړی ونیسي دا روژه، نو انشاءالله چې الله تعالی به ورته ډېر خیرونه دغه انسان ته ورکړي. که نارینه یې که زنانه یې، خو زما دا اواز زما دا میسج انشاءالله د تاسو په کولو غوږونو واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، ټولو مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو، زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه او د شوقدر د 15مې شپې وظیفه ده، نو بیخي ورته ورځې کمې دي. دغه شپې ته ډېرې انتهایي مختصرې ورځې پاتې شولې محترمو. نو دغه شپه وپېژنو چې دا کومه شپه راځي. محترم مسلمان، نن ورځ چې کومه ده د اسلامي میاشتو که نه، نن 12 شعبان دی، سبا 14 دی، بل 14 دی، او د شورو ورځ تاسو پېژنئ که نه، بود ورته په اردو کې وایي بودو، موږ ورته پښتانه شورو وایو که نه، شورو. نو یعنی شورو ورځ تاسو به اوس پېژنئ که نه، شورو ورځ باندې به انشاءالله دغه ورځې د څه ورته وایي د شعبان، یعنی د شعبان روژه هم په دغه د شورو په ورځ ونیسئ، بود په ورځ باندې. که څوک شورو بود نه پېژني انشاءالله کمنټ وکړئ، د هغوی په زبان کې به موږ هغه تاسو ته سرچ کو در به یې کو درته چې یاره دا شورو بود ورځ کومې ورځ ته وایي. ګورئ جمعه ده، بیا خیالي، اتوار، ګل، نهي، شورو دغه شورو ده، ځان له حساب کوئ. نو د شورو شپه او د شورو ورځ دا د شعبان او د شوقدر 15مه ده. صحیح شوه که نه؟ د شورو شپه 15مه شپه ده او د شورو ورځ 15مه ورځ ده، چې دا خبر هم په ذهن کې پرته وي. نو په دغې ورځ او شپه باندې الله جل شانه د خپل لوی شان موافق لومبي اسمان ته راځي او اعلان لګوي څوک شته. خو چې دغه وخت کې مونږ چې الله کله ندا کوي او اواز کوي چې مونږ اوده نه یو، چې دغه وخت کې مونږ ایښی والله او زه یم الله، زه حاضر یم الله. دا مبارکه شپه ده، الله په دې مبارکه شپه او حدیث مبارک کې راځي په 4 دي کو 15 شپې دي چې په هغې الله تعالی دعاګانې قبلوي. یو د شعبان دا شپه هم ده، پکې په دې چې الله تعالی دعاګانې قبلوي. دا تاسو ته غټه موقع ده انشاءالله. زه به هم دا شپه رونومه انشاءالله، کوشش به کومه چې تهجد هم پکې وکړمه، دغه رنګې اذکار هم پکې وکړم، دعاګانې پکې تاسو ته وکړم. تاسو پکې ما ته خامخا کوئ، زه به تاسو ته کوم، په شرط دی چې تاسو هم ما ته کوئ، زه به تاسو ته کوم. زه ستاسو د دعاګانو محتاج یم، تاسو زما د دعاګانو محتاج یئ. نو انشاءالله دغه شپه باندې به او بله خاص چې کومه دا وظیفه ده محترم مسلمانانو، په دغه شپه کول به ډېر بهتره وي انشاءالله. ځکه دا وظیفه ډېره د الله تعالی خوښه. حسبنا الله، زما دپاره الله تعالی کافي دی او کارساز دی. حسبنا الله ونعم الوکیل. د هر چا وکیلان محترم، خو چې ما تاسو خپل وکیل خپل بادشاه هغه الله وګڼو، نو الله تعالی به زما تاسو حاجات پوره کوي. صحیح شوه؟ په دغه شپه باندې محترم مسلمانانو یو خو د ګناهونو مکمل ځان وساتئ، فریض وکئ، هر قسم ګناه
چې هغه د موبایل ګناه ده، کو د ټیک ټاک ده، کو د فیسبوک د خیر دی، ټول کال هم د الله تعالی نافرماني وکړه، ټول کال هم الله تعالی خفه کو، په دې یو شپه باندې خپل الله تعالی راضي کو، نو انشاءالله الله تعالی به زمونږ ښکلی تقدیر، ښکلی زندګي، ښکلی ژوند به راته سم کي او زمونږ ډېر حاجات په الله تعالی انشاءالله پوره کړي. نو لومبی خو د ګناهونو مکمل بندیز په دغې ورځ او په دې شپه وکړه انشاءالله. او په دغې ورځ او شپې چې بندیز وکړو کېدای شي انشاءالله الله نه امید دی چې پوره کال مو تاسو د ګناهونو نه بچ شو، ځکه د ګناهونو د وجې نه انسان باندې تکالیف، مصیبتونه، تکلیفونه راځي، حاجات یې هم نه پوره کېږي. ښه دویمه خبره دا د محترم مسلمانانو دغه شپه باندې کم از کم د خپل وس مطابق صدقه ورکول، د خپل وس مطابق حدیث کې څنګه راځي صدقې سره الله تعالی بلاګانې دفع کوي، دا حاجتونه ورسره الله تعالی پوره کوي. نو دویم دا کار وکړه. دریم دا په دغه شپه باندې کم از کم دا وظیفه 1500 کرته وکړه، مخکې وروسته ته لږ لږ 11 پېرې درود شریف ووایه او مخکې وروسته، او بیا منځ کې 1500 پېرې دا وظیفه وکړه، او بیا الله تعالی ته په سجده باندې خپل سر کېږده چې څه ټایم هم ته راپاڅېدې، ماسخوتن نه واله تر د اذانونو پورې دغه ټایم تا سره دی چې کم ټایم کې راپاڅېدې، کم ټایم کې د سترګې وغوړېدې، موبایل ځان ته په ټایم کړه او دغه ټایم کې دا وظیفه وکړه، بیا الله تعالی ته په سجده باندې ځان فری باسه او الله تعالی ته ښه وجاړه، الله ای کریم، الله ای د تقدیر بدلولو والا ربه، ای د نصیب بیدارولو والا ربه، ای حاجت روا ربه، ای مشکل کشا ربه، ای قاضی الحاجات ربه، زما د حاجت پوره کړي الله. الله کریم، الله ما سره د عافیت معامله وکړي، وره دا دعا د نه یره نشي ښه، الله ما سره د عافیت معامله وکړي، عافیت د دنیا و آخرت خیرونه ماله راکړي، چې کله تاسو د دنیا و آخرت خیرونه میلو شو قسم په الله چې هېڅ پریشاني به راته انشاءالله نه وي، خو چې د عافیت سوال الله تعالی نو کوي. عافیت یو داسې څیز دی محترمه، دا چې چاته میلو شو که نه، دا انسان بس د انسان له خوشحالېدل فکار دی، انسان له بیا هېڅ ټینشن او غم کول نه دی فکار. بله محترم مسلمانانو په دغه د شورو په ورځ باندې که د چا وس کېږي او طاقت یې پرې راځي نو روژه دې هم ونیسي. ښه مستحب عمل دی، ثواب پې الله تعالی ورکوي، او د روژې هغه دغه یعنې روژې کې سړی دغه یي که نه خفه چې روژې به څنګه نیسم، بعضو خلکو باندې بوج وي نو دغه بوج به هم ختم شي، نو روژه به هم ورته فرضي نیول اسانه شي. صحیح شوه، نو روژه مو نیسئ او بیا روژه ماتي وخت کې بیا دعاګانې الله تعالی نه وغواړئ، نو انشاءالله چې محترم الله تعالی نه چې څه غواړئ په دې شپه الله تعالی نه په همدردۍ سره، په اخلاص سره، په عاجزۍ سره، په انکسارۍ سره، په یکسویۍ سره، په محبت سره، په ژړا سره، په فریاد سره الله تعالی نه وغواړئ. ګوره زما او ستاسو صرف دغه الله دی، ها نور ګوره زما او ستا هېڅ هم نشته محترمو. مور د خېټې نه دغسې را پیدا شوي وو چې نم کپړه په جامه باندې، نم جامه او پیزار او هېڅ شی هم نه و، او دغه رنګې به قبر ته هم ځو چې هېڅ شی به راسه نه وي، صرف کفن به وي. نو د دنیا فکر او غم مه کوئ ښه، خپل آخرت دعاګانې ځان دپاره وغواړئ، خپل قبر دپاره ځان له دعاګانې وغواړئ، خپل اخري خاتمې دپاره ځان له دعا وغواړئ. الله تعالی دې زما او ستاسو حامي او ناصر مددګار شي، الله تعالی زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې پکې وکړه چې الله تعالی زموږ هم حاجتونه پوره کړي، ستاسو به هم الله تعالی حاجتونه پوره کړي. غایب د غایب دپاره چې دعا کوي الله تعالی یې قبلوي. ما تاسو نه پېژنم، زه تاسو نه پېژنم، زموږ محبت د الله تعالی دپاره دی. نو انشاءالله دعاګانې خصوصا دعاګانې وکړئ، خصوصا دعاګانې به راته کوو. فی امان الله.